مرزا مظهر جان جانان رحمت الله علیه دا په زمونږ د بزرګانو کې لوی بزرګ تیر شوی دی او دا د قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه پیر تیر شوی داغه پیر تیر شوی ډېر لوی سړی تیر شوی دی بزرګو داغه پیر او مرشدو د دلی چې کوم وزیرو د دلی بادشاہ نو داغه د وزیر ور سره روانه و آسه بے ځای به دې تنګو داغه ور سره روانه و خو بس غږ نه کو دغه وزیر راغی ځان کې زور لید او قاد دغه د مرزا مظهر جانان رحمت الله علیه شهید ک بادشاہ پړ کی وی چې ظالم ظلم وکړه اسه بے ځای سړی شهید د الله شان تګور یو سور وځي پدې کې تیر شو د دلی بادشاہ وی خو بینم چې په یو ځنګل کې ولاړم او دا وزیر را سره دی او پدې کې په اس باندې څوک سور را روان دی او داسې دوړي خيږي د اس د خپونه ځانې راو رسو او چې ځانې راو رسو هغه دوړي کې ناسته یو سړی دی او هغه سره غشي ورسري دی په ترکش کې لیندې غاړې ته چولې ده او دا مرزا مظهر جانان رحمت الله علیه دا هغه د هغې اس واګې نیولي وی چې راو رسید بادشاہ وی ماته هم داسې برن بندې سړی وکتل او زما دی وزیر ته هم برن بند وکتل وی یار را باندې راله وی مرزا مظهر جانان ته وی چې چا وجلې قاتل له څوک ته خایا راته وی هغه دی وزیر ته ګوتې ونیوي چې جی دا زما قاتل دی وی ما دا چانه تپوسو که چې دا سړی څوک دی وی راته وی چې دا امام حسین رضی الله عنه دی وی امام حسین رضی الله عنه دا غی ترکش نه غشی روخ که او هغه په لینده کې ورکه ورېخ کله او چې شړق شو کنه نو دا وزیر په خاص په دې زړه په دې زیګر په دا وزیر وشت وی وزیر کریک کړه په شا باندې پرې و چې وړه مې وشلې دا او مړ شو بادشاہ په هیبت کې د خوب نه را پاسید بادشاہ ځان سره وی چیرې پته ولګېده چې دا وزیر کم کار کړی دی او مرزا مظهر جانان شهید کړی دی ظلم کړی دی په ده به خامخا څه مصیبت راځي چې څه مصیبت او پد به پرې راځي چې سار شو سړی یې ولیږه وی لاړ شه هغه وزیر راله راوله چې پوهه کم چې ظالمه ظلم دی کړی دی ما خو بیګا خطرناک خوب ولیده چې استازی لاړه د وزیر د کوره د زنانو د ماشومانو چغې خیږي وی خدای غرق شو تباه شو سړی ورته وی ولې وی بیګا د شپې په وزیر باندې پړه باندې او په جګر باندې درد راغلی دی او چغې والی چې یا لاړه مې وشلېده او په نیمه شپه باندې مړ شوی دی هغه سړی راغی بادشاہ ته وی جی وزیر خو مړ دی جنازې له ځان تیارولې وی د کور خلکو وی چې بادشاہ ته وی چې هغه د درتلو نه دی خو مړ شوی دی بیګې په سینه او په جګر باندې درد راغلی دی او چغې والې چې اړه مې وشلېده وړه مې سورې شو او مرمه او سی ورکړې ده بادشاه وی اوړي سورې شوی دی اوړې شلېدلی دی او ما ته دا پته لګي چې پړکې ورله چا سورې کړی دی وی تا ته څه پته لګي وی بیګا ما په خوب کې امام حسین صاحب لیدلی دی هغه پړه په غشي باندې شته بزرگان اولیاء او علماء دا بنه چیړې ګورې الله پاک ډیر صبر کوونکی دی الله پاک صبر کوي بعضې وخت کې الله یو سړی بیا رونیسي نو چې راوي نیسي نو سمدستي یې سټکوري کي او بعضې وخت کې د عالم دشمن الله رانیسي نو خو په بیمارو یو غورځئ چې لږ د او درد دوم نو بیا به در سره ګورم